دا د فتنو دور دی. وګوره نن په دې دور د فتنو کې داسې فتنې راوتې دي چې ستا به عقل هم نه مني. زما او ستا په دې ملک کې، زما او ستا په دې علاقو کې، زما او ستا په دې خپل مورنۍ ژبه کې په پښتنو کې داسې خلک راوواته چې هغه په احادیث مبارکو پورې بشاړې کوي، هغه په احادیث مبارکو پورې استهزاء کوي. منکرین حدیث ورته وایي. داسې فرقې راووتې او دومره پښتانه به ورپسې رواني او ځان ته به دومره حق پرسته وایي چې ما او تا خو مسلمانان نه حسابوي، ما او تا ته به غیر مسلمه وایي. وی ولی وی دو حدیث منی، دوی کتابونه منی او مونږ دا کتابونه دا نه منو، مونږ صحیح مسلمانان. زما او ستا په دې علاقو کې راوتې دي. په دې منګوره کې یو مولا راوتی دی، یو قاری دی، عالم ورته نه شي ویلی، یو عامي شی دی، په ټکي باندې ککړ نه دی، خو لیکن دا خلق داسې ګمراهۍ طرف ته روان کړی دی. د هغه دا نظریه ده د بخاري شریف حدیث چې دی کتاب هغه راوچت کي خلقو ته داسې په ویډیو کې وښیي چې دا مونږ جنت ته نشي بوتلی، دا ته جنت ته ولې نشي بوتلی. په دې کې خو امام بخاري رحمه الله خپل د پلار قصې نه دي لیکلي، په دې کې امام بخاري رحمه الله خپل قصې نه دي لیکلي، په دې کې امام بخاري رحمه الله هر حدیث ذکر کړی دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي. صحابی فرمای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ السلام ندا اوریدل دي. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ السلام ندا اوریدل دي. باغی خو امام بخاری رحمه الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې ذکر کړې دي. نن ما او ته په معاشره کې د عالم په نوم باندې د مولا په نوم باندې هغه دا درس راکړي چې دا ته جنت ته نشي بوتلی. نو وایا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې ما او ته جنت ته نه بوزي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول مبارک، دا هغه وینا مبارکه هغه ما او ته جنت ته نه بوزي، نو بیا به کم سیز ما او ته جنت ته بوزي. دا قرآن چې مونږ او تاسو منو خدا د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په وینا باندې منو. مونږ او تاسو چې وایو الله یو دی، دا مونږ ته چا ویلی دي؟ مونږ ته الله برای راست نه دی ویلی. الله جل شانه مونږ ته محبوب علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلی دی. هغه مبارک ته فرمایلی دي قل تو یا پیغمبره هو الله احد، چې الله جل شانه یو دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه فرمایلی دي قل تور تو فرمایا ان کنتم تحبون الله، کچرت تاسو د الله سره محبت کول غواړئ، که تاسو دا خوښئ چې مونږ الله والا جوړ شو، فاتبعونی، نو زما تعبیداری وکئ، زما خبرې ومنئ، زما په لاره باندې روان شئ او ته خلقو له دا پرچار ورکئ چې په دې بخاري کې چې څه لیک دي دا ته جنت ته نه بوځي. په دې بخاري کې خو هغه څه لیک دي چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي، دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ده. دا خلقو ته غلط تربیت ورکول، غلط نظریه د خلقو جوړول، خلقو ته د احادیث مبارکو دومره هتک شروع کړی دی، دومره سپکاوی شروع کړی دی. نن سبا چې دی نو حدیث مبارکو ته یا وی دا د مولینو خبرې دي، یا وی دا د ایرانیانو خبرې دي. دومره هتک زما او ستا په دې ملک کې، زما او ستا په دې علاقه کې د حدیث مبارکو روان دي. او چې کوم ځان ته علما وایي هغه خاموش ناست دي. حیران سړی پاتې شي چې په دې علاقو کې دومره مولا نشته دی چې هغه په دې سړي پسې لاړ شي، یا زمونږ د حکمرانان دومره چې دی نو په دې خپل ملک کې د خپل پیغمبر دفاع نشي کولی چې هغه د ده نه تپوس وکړي چې ته ولې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکو پورې بشاړې کوي، په هغې پورې استهزاء کوي. خلقو ته داسې ذهنونه جوړ کړل چې قرآن او حدیث چې دی نو هغه یو بل په جنګ باندې وروستي دي. قرآن او حدیثو کې دومره تضاد راوستی دی چې حدیث مبارکو له نوم یې دی دا روایات دي، دا د خلقو خبرې دي، دا عام کتابونه دي او مونږ عام کتابونه نه منو. دا عام کتابونه خو نه دي، دا د امت په تواتر سره را رسېدلي دي. تا ته چې دا قرآن را رسېدلی دا هم د امت راوړی دی. دا قرآن تا ته چا را رسولی؟ دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه صحابو ته پاتې شوی دی، د صحابو نه دا بیا تابعینو ته پاتې شوی دی، د تابعینو نه دا بیا تبع تابعینو ته پاتې شوی دی. په هغوی پسې د ائمو مجتهدینو ته، علماو د امت ته، مفسرینو ته پاتې شوی دی. هغوی دې وخته پورې ما او تا ته را رسولی دی. همدقه شان صحابه کرامو مونږ ته د محبوب علیه الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه را رسولی دي، هغه بیا تابعینو ته رسولی دي، هغه تبع تابعینو ته رسولی دي، هغه بیا ائمه کرام مفسرین او محدثین او شارحین هغه احادیث ما او تا ته را رسولی دي. یو سړی دی او دواړه سلسلې تا ته د دین را رسولی دي.
ته دی یو ته سپک ګوري او دی یو ته بد ګوري او دا بل چې دی نو دا منی دا خو دواړه د هدایت لارې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کله دا دواړه لارې اختیار کړئ دا مو په مضبوطی سره راونیولې قرآن او حدیث مو اومنه د هغې تشریحات مو اومنل د هغې چې به علماو تاسو ته کم وضاحت کړی دی دا مو اومنه او دا مو په مضبوطی سره ونیوه تاسو به الله جل شانه کامیاب کړي خو لیکن دا د غیر خلقو دا د یهودو دا د انګریزانو پرچار دی زما استا په معاشره کې اول ما او تا ستا د محلي عالم سپک ستا د جماعت امام ما او تا سپک ځکه زما استا په محله کې زما استا د امام څه قدر دی زما استا د جماعت د امام څه قدر دی ما او تا ته چې په محراب او په منبر باندې ناس دی د دې سړي زما استا په معاشره کې څه قدر دی هغه اول هغه قدر ورله ختم کړ ځکه چې دا غي سرکاري عہدم نشته دی دا غي په معاشره کې قدر نشته دی یو سړی چې دی نو هغه دا نه خوخي چې ما خپل زوی عالم کړي ځکه هر یو پیدا وي چې زما دا زوی چې عالم شو دی بس خوري دله به رزق د کم راځي دله به تنخواه د کمی دله به کاروبار د کمی اول راته دا زما او تا تسپک د محلي عالم را تسپک به راته د علاقي عالم سپک به راته مولیان سپکړل مولا ته نن په معاشره کې خلک څومره په سپک نظر باندې ګوري په یو ځای ته یو عالم لاړ شي هغه به 8 کاله 9 کاله هغه د دین زده کړه کړې وي هغه خلک څومره قدر کوي او یو علاقي ته یو مجلس ته د استاد علاقي یو خان لاړ شي دغه سره به جیدادي دغه سره به مالی دغه سره به گاډي زما استاد ضمیر وګوره ما ته څومره د ګنده ضمیر والایو ما ته د عالم قدر نه کو او دغه د دوه ټکو خان دا د یو دو پټو د دو جیداد خاون دی چې راشي ما ته څومره سوټری هغه ته کو څومره ما ته چوپړاسي هغه ته کو څومره ما ته هغه ته کینو او پاسو دا ولې زما استاد په ځل کې د عالم قدر ختم شوی دی اول راته د عالم قدر ختم ک به را پسې ګوره د مذهبونو قدرونه ختم کړل داسې خلک را پسې رويستل چې هغه د مذهب په امامانو پسې ون ختل هغه دا خبرې شروع کړل چې د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره زمونږ لپاره دلیل نه دی د امام شافعی رحمه الله خبره زمونږ لپاره دلیل نه دی د امام احمد رحمه الله د امام مالک رحمه الله دا هغه خبرې زمونږ لپاره دلیل نه دی ابه راته هغه د مذهب امامان سپکړل به راته په معاشره کې داسې خلق راويستل چې هغه په صحابه پورې خبرې شروع کړي په صحابه کې به بعض صحابه پورې تعنون شروع کړل بعض صحابي ته سپک سپوري وای بعض ته بدرت وای بعض په بعض باندې اوچتي بعض په درجه کې کته کوي چې دا داسې دی او دا داسې دی هغه په صحابه پسې خبرې شروع کړي وی صحابه چې دین دا معیار د دین نه دی دا معیار د حق نه دی باغوي پسې خبرې شروع کړل په کتابونو کې ولیکل داسې حال لره ورسېدل چې زما استا په علاقه کې زما استا په معاشره کې داسې خلق تیار کړل چې هغه نن په احادیث پورې پښاړي کوي هغه منکرین حدیث دي ځان ته په فخر سره وایي چې موږ یو کتاب هم نه منو یو سړی په فخر سره دا وایي چې زه یو حدیث هم نه منم زما استا په علاقه کې اوسېږي زما استا په ملک کې اوسېږي زما استا په مسلمان کې او بیا زما استا په حکمران کې دومره طاقت او تړ نشته دی چې هغه د خپل پیغمبر د حدیث مبارک او دفاع وکړي د څومره حالات و خراب شول څومره د فتنې دور ته مونږ ورسېدو خو لیکن مسلمان دې ته فکر نشته دی چا دا فکر کړی دی چې زه په فیسبوک باندې د عالم اورما د نظریه څه ده د عقیده څه ده خو نه لاندې ورته شاباش ولیکي هغه به د بخاری کتاب راوچت کی لپاس به خبرې وکي وای دا بخاری چې دین دا ما ته جنت ته نشي بوتله په بخاری کې احادیث دي وای دا احادیث ما ته جنت ته نشي بوتله لاندې ورته ما ته څه چلو لیکو شاباش قاری صاحب نر سړی دی دا غیرتی مولا دی دا د تعویذونو ولا مولا نه دی او دا د پیسو ولا مولا نه دی تا خدای بیړه غرق کا تا نه چې کوم عالم چرته روپۍ واغستلې تا ورله شکرانه ورکړه تا به صدقه وخوره ولا هغه به تا نه د دنیا په لیول سره څه شی وخوړه یو ټیم روټۍ به در نه وخوړه د درنه ایمان واغسته د درنه د ایمان دولت واغسته د پیغمبر دشمنی ته ودرولې ستا دومره عقل کم شوی دی چې په یو عالم باندې روټۍ خورول دا غټ نقصان تاسو شو تاوان شو کنا تانه سړی ایمان واغسته دا ته غټ تاوان ورسید لاندې ورته شاباشي ورکي مسلمانان رونه چې دین هغه ورته شاباشي ورکي او هغه ته خوشحاليږي چې دا ډیر زبردست عالم دی او دا ډیر کامیاب عالم دی او دا ډیر مجاهد عالم دی او دا ډیر نر سړی دی دا سه حال موږ تاسو رسیدلی چې سړی په پیغمبر باندې غیرتونه کوي سړی د پیغمبر په خبره باندې غیرتونه کوي د کې به ایمان د کومه باندې کیږي امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي وای چې کله په دنیا کې او د مسلمانانو په دې ملکونو کې او په دې علاقو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې حمله وشوه
داغه عزت چې دی نو هغه باقي پاتې نه شو، داغه په عزت باندې حملې شروع کړې شوې. وی به دی امت له ژوندي اوسېدل دا مناسب نه دی، بیا پکار دی چې دا ټول مړه شي. ځکه چې یو سړی ژوندی وي ځان ته مسلمان وي او د په وړاندې د پیغمبر بیا ادبي کېږي او د پیغمبر ګستاخي کېږي، داغه په خبرو پورې استهزاء او پشاړې کېږي، دی به په کومه خوله باندې او په کومو سترګو باندې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته به وړاندې کېږي. نو عرض مې درته دا کو چې دا دور داسې را روان دی، فتنې دي هر طرف ته، په داسې حملې به تا باندې شروع وي. څوک به په ایمان باندې حمله کوي، څوک به په دین باندې حمله کوي، څوک به په اسلام باندې حمله کوي، څوک به په جان باندې حمله کوي. هر قسمه دور چې دی نو هغه د فتنو نه ډک دی. په کار دا ده چې په دې فتنو په دور کې موږ او تاسو د داسې قسمه نظریاتونه، د داسې نوو فرقونه د دوی نه ځان محفوظ وساتو، او هغه خپل د مشرانو او خپل د مؤمنانو مسلمانانو چې مخکینه کم منهجو کم لار وا باغی باندې په صحیح طریقه باندې روان شو. ان شاء الله تعالی چې الله جل شانه به زمونږ او تاسو د ایمانونو، زمونږ او تاسو د دین او زمونږ او تاسو د جان مال داغه حفاظت وکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.